الکه ته د دې لیډر د دې عالم سره موازنه وکړه. آیا ستا د لیډر په سنتو برابر دی؟ آیا ستا د لیډر په سر باندې پټکي شته؟ آیا ستا لیډر په سینه کې قرآن شته؟ سنه 1500 علما د هغې متفقه دا فتوا ده چې من ابغض عالما بغیر سبب ظاهر، چا چې د یو عالم سره په زړه کې بغض وساته بغیر د څه ظاهري سبب نه، خیف علیه الکفر، د دې په خپل ایمان ویریږي، دنه ایمان ځي. زما محترمو، که د یو انسان دا وس کېږي چې عالم پسې غاپي نو موبایل ځان ته کېږدي ورپسې وغاپي. د هغه فضل الرحمن په تقریر کې دا خبره کړله چې د پی ټی آی داسې کارکنان دي چې ووایي چې عمران خان زموږ د مور سره زنا وکړي هم به یې مقابله و. نه، فضل الرحمن ډیزلي ته غلط شوی. مونږ دا ویلي چې ستا د دغې بوډۍ ښځې سره عمران خان زنا وکړي او له پاسه پرې وړقېږي، نو د هغې نه بعد بیا موږ سپورټ کوو. دا وس دی، بس هغه دنیا ته ښکاره کړي داسې یو طریقه چې په هغې باندې دا خلک د علمو نه متنفره کړي، د هغه دا وس دی وغاپي په علمو پسې موبایل او هغه ویډیو وایرل شي او تمام مسلمانانو ته ورسیږي. د دا وس دی. بعضې خلک یو عالم بیان وکړي، د ده پې وس خو نه رسیږي، بس د ده څومره صرف دومره وس دی چې دی هغه عالم پسې لاندې په کمنټ کې کنزل ولیکي، رد بد ورپسې ولیکي. دا کمنټ مونږ تاسو ګورو که نه، اکثر زیات دا کمنټونه په دې دغه راځي. رایې ته وایي زما محترم، ستا په دې خبره باندې څه کمنټس دي؟ په دې ستا څه رایې ده؟ نو زما رایې د عالم خلاف ته زما محترم کمنټونو کې علماء پسې کنزل کېږي. دا تاسو ته پته ده. او که د یو انسان کنزل وس نه کېږي، مانه د هغه ته پته لګېږي چې یاره دا خلک یا اکثره معاشره زما دا کمنټ ګوري او زما د آیډیا نه ورته پته لګېږي چې دا سړی د عالم خلاف دی، نو هغه بیا بیډ نشان ورکوي. زما محترمو، عالمانو ته د غصې نشان ورکوي په دې فیسبوکونو او سوشل میډیا کې شته. د دې د وجې نه چې زموږ ستا سوشل میډیا په دې باندې ده چې دا خلک د علماو خلاف څنګه متنفره کم، دا خلک د علماو نه څنګه کنارکش کم. زما محترمو، دې د وجې نه نننۍ موضوع انشاءالله الرحمن د علم او د علماو په فضیلت باندې صرف 2 یا 3 خبرې کوم. زما محترم، نور تاسو بیا د خپل ځان موازنه په خپله کوئ او تاسو ته پته لګېږي. هر وخت کې زه به وایم چې ما په دې موضوع باندې بحث او بیان کړی دی، لیکن دا نننۍ موضوع ډېره اهمه موضوع ده زما محترمو، او دا خبره ډېره وایرل ده په میډیا باندې چې علماو پسې کنځل کېږي. دا تاسو ټولو ته پته ده چې څوک موبایل فیسبوک استعمالي ورته پته لګېږي. زما محترمو، بس ویلو ته ډېر ضرورت شته هم نه. دې د وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام مبارک او فرمایل چې کن عالما، عالم جوړ شه. اوس نبی علیه السلام د یو شی امر کوي، او نبی علیه السلام چې د یو شی امر وکړي نو ستاسو څه خیال دی چې هغه به عامي؟ د هغې وجه دا ده د علم او عالم چې نبی علیه السلام یادوي، نبی علیه السلام کن عالما معنی ته داسې شه چې زما وراثت حاصل کړي. علما په دې پوهېږي، ځکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو پیرا نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې ناست دی، بار بازار ته ووتو او اعلان یې وکړو او صحابو تاسو څه کوئ؟ صحابه متوجه شو چې ابو هریره څه وایي. ابو هریره ورته وایي تاسو ته پته شته؟ صحابه وایي نه، راشه وایي په مسجد نبوي کې د محمد رسول الله وراثت تقسیمیږي او تاسو بازارونو کې ګرځئ. صحابه وایي ښه وراثت تقسیمیږي. صحابه را منډه کړه، زما محترم راشه د محمد رسول الله وراثت تقسیمیږي. وی صحابه را منډې والیږي چې کله مسجد نبوي ته راغلې ویې کتل حلقې لګېدلې دي، صحابه احادیث مبارکه او قرآن یادوي. وی دا صحابه ابو هریره ته وایي ابو هریره کوم دی چې وراثت تقسیمیږي؟ نو ابو هریره ورته وایي دا کوم چې طلبا علما ناست دي، قرآن زده کوي، احادیث نبوي زده کوي، دا وراثت د محمد رسول الله دی. که نه نور څه غواړئ تاسو ټول څوک سره سبحان الله ووایئ، دا وراثت دی. که نه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي انما بعثت معلما و محمد رسول الله ته په فخر دی چې زه الله دنیا ته عالم او معلم را لېږلم. زما محترمو، علم داسې شی دی زما محترم،
دی وجه نبی رسول الله مبارک فرمای چې کن عالما او تاسو ته قرآن کې الله فرمای قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا هغه خلک برابر دي چې هغه عالمان دي د هغه خلکو سره چې هغه غیر عالمان دي نبی رسول الله مبارک او فرمایل گویا د مشکات حدیث ویم دینه پس نبی رسول الله مبارک او فرمایل چې فضل العالم على العابد د یو عالم فضیلت په عام کس باندې نه یادوم د یو عالم فضیلت په عام مسلمان نه یادوم فضل العالم على العابد یادوم چې د یو عالم حیثیت او فضیلت په یو عبادت گزار بنده باندې په داسې بنده چې دن او رات الله رضا کوي چې د عابد اطلاق پې کیږي عابد هغه انسان ته وایي د اسم فاعل صيغه ده عبادت کرنے والا هغه انسان چې عبادت کوي د الله عبادت کوي الله یې رضا کړی دی دن و رات د الله عبادت کوي نبی اسلام جمله او فرمایله فضل العالم على العابد د عالم په فضیلت په یو عبادت گزار باندې داسې دی لکه فضل القمر على سائر الكواكب لکه د سپوږمۍ فضیلت چې په تمام ستورو باندې رسول سره سبحان الله استاد سوچ کوي د ما محترم چې نبی رسول الله مبارک د چا صفت کوي چې موتا د چا صفت وکړي په منبر باندې هغه خلک بار روزي سینه را بار کې یره چې زما د منبر نه صفت شوی دی هغه ته په فخري او تا نه تاسو کوم چې د چا صفت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د هغه په دنیا کې امتیازي حیثیت نه زما محترم د وجنه قران کې الله فرمای قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے نبی اسلام مبارک ورته وایا اشاره د نبی اسلام دې ته ګوره سمجھو کدا خبره هغه خلک چې هغه عالمان دي د هغه خلکو سره برابر نه دي چې عالمان دي زما محترم کته ارسمره افلاطونی کته ارسمره اجیسبه تک ارسمره عبادت گزاره و نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای د عبادت گزار او د عالم خبرکم چې انسان ټول شپه ناشته تهجد کوي تاسو ته مفتی سردار علی حقانی سے اکثر بیان کوي وای د یو عالم مقابله د هغه انسان سره چې هغه په ټول شپه عبادت کوي او د عالم اوده د خوب کوي وای د اوده عالم تاسو مقابله نشي کولی هغه انسان چې هغه الله ته ولاړ دی د شپې تهجد ته ولاړ دی چې تهجد په عبادتو کې بهترین عبادت دی تهجد ته ولاړ دی بل طرف ته عالم اوده د خوب دی نبی اسلام مبارک فرمای د عالم خوب د تهجد گزار د تهجد نه افضل سبحان الله بیا چې ته د ویخ عالم سره مقابله وکړې د ما محترم چې د عالم خوب دومره فضیلت لري زما محترم او اوس په سوشل میډیا باندې خبرې کیږي دا ولې چې دا خلک د علماو نه مترفره شي نو چې د علماو نه مترفره شي نو خو بس حیوانان به نه ما محترم حیوان به نو ځکه تا ته معاشره کې طرز زندگی علما خې ته په خپل په قران خو نه پوهیږي په احادیث خو نه پوهیږي د وجنه چې دا خلک د علماونو کې نارکش شي او دا صحبتونو ته نه راځي نو اوس صحبتونه صرف او صرف د موستا زیات صحبت د موبایل سره کېږي د ما محترم تاسو ته پته ده زیاته زمانہ زموستا بجای د خپل بچو خزینه ما سیوا الکه زیاته زمانہ موبایل سره تیریږي تاسو ته پته وختي مې سره بار خبره کوله مېرا په خوا به داسې کارو چې موږ ماشومانو نو دا موبایل داسې عام نه وي خو عام نه وي نو دا خپل مرګري برا جمع شو په یو اجره کې بیٹک کې بکې ناستل خبرې به کولې یو بل ته به قصې کولې او یو بل ته به دوړې کولې الکه هغه شی څه شی دی دا څه شی دی دوړې به کولې کنه ما یې سره مې هغه کوم ونه ده چې لرګې پکې نشته فوجي صاحب ګوره تکړه دی ټیک ہے کوه مې هغه کوم ونه ده چې لرګې پکې نشته اجي صاحب وایي اده کېلې ونه ده لرګې پکې نشته پته ده تاسو ته پته ده نو په خوا به داسې شي اوس چې ماسخوتن شي بړستنو کې ټول نه نوځي ټول پیران بړستنو کې نه نوځي او ځان سره پیر صاحب هم دننه کی پیر صاحب څوک یادوم موبایل یادوم پیر صاحب دننه کی مرید وته پروتي پیر صاحب لګي یو مرید وته پروتي په بړستن کې دننه زما محترم دا شی پاتې شو دې شي ته مونږ پاتې شو زما محترم او بیا موبایل هم چې تر بار کې په موبایل کې تا ته څه ښکاره کوي په موبایل کې یا به فحش ګورې یا به د علماو بکواسات د علماو خلاف بکواسات به اورې زما محترم میډیا د دې نه زموږ د پښتنو میډیا د دې نه ډکه ده زما محترم چې د عالم نه څنګه متنفره شم د دې کې چې یاره جد زما لیډر پسې خبرې وکړې هلکه ته د دې لیډر د دې عالم سره موازنه وکړه آیا ستا دا لیډر په سنتو برابر دی آیا ستا د لیډر په سر باندې پټکې شته آیا ستا لیډر په سینه کې قرآن شته دا موازنه وکړه کنه
چې ته عالم پسې کنزل اولی کې په کمنټ کې تا نه تپوس کوم د عالم خلاف ستا خبره ستا د لیډر خلاف خبره وکړه نو تا نه تپوس کوم وایا چې د کوم عالم پټکي والے دی د محمد رسول الله په غدې باندې ناشته په منبر باندې ولاړ دی په منبر او په مسلم محراب کې ولاړ دی پټکي د محمد رسول الله تاج په سر کړی دی زم الکا ته پسینه کې قران احادیث مبارک دي او بجای د دې چې ستا لیډر ګیره پاک خړلې ده د قران په حرف باندې نه پويږي د قران د ټکی ټکی نه واقف نه دي بسم الله ول نه ورځي سوره اخلاص نه ورځي الکه زم ته هغه د عالم سره په موازنه باندې اچي د ما محترم زمونږه وی عمر پالنپوري رحمت الله علیه د ریون په غټه اجتماع کې یاد ساته تبلیغان پکې ډیر دي اوس موږ د تبلیغ نه متنفر یو الله دې معافي وکړي د ریون په اجتماع کې عمر پالنپوري رحمت الله علیه او فرمایل اجتماع والا ته وی سنو چې کم کس د علماو خلاف داسې ګوته اوچته کړه توجه کوي د عام خبره نه کوم د ما محترم عمر پالنپوري رحمت الله علیه یو لوی عالم او لوی بزرګ دی د ما محترم او د بزرګانو خبرې عام خبرې نه د ما محترم دا د قران او د حدیث نه نچوړي دا د قران او حدیث نه وته خبرې د ما محترم داسې وای چې چا عالم خلاف داسې ګوته اوچته کړه وای زه عمر پالنپوري په دا اجتماع کې قسم خورم چې الله به د هغه په وو پښتو کې عالم پیدا نه کړي زما محترم استاد سوچ کوي مونږ څونه بکواسات کوي چې بار اوسم لګونته عالم په منبر باندې زما د طبيعت خلاف خبره وکړه باس چې مال جوړ شو زه ګورم یو سره وګونه جنگم خبر خو نه کنه چې مولوی صاحب څه ویلي دي جی دا څه شی دی زم الکه هغه کې یو خبره کړي نو ککړې مې نو تاسو په تربيت باندې کړی دا او د موږ شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی قسم دې چې مقتدیان د امام او د عالم د پر پشان د اولاد زما محترم وګوري ها شته داسې چې په عمر کې بکشري په عمر کې بکشري لیکن بحیثیت د دې چې دا مقتدیان د امام او د عالم د پر اولاد دي او زه تاسو نه تاسو کوم پکور کې پلار خپل اولاد ته غوسه نه کوي په غوسه کې څوک پتاسي خو نه وي شي کنه سخت خبرې پکې راځي کنه راځي نو ته بیا بار اوزي او د هغه عالم خلاف بکواسات کې ستاسو خیال چې ایمان بده سالم پاتې شي ستاسو خیال بیا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه فرمای وای کم انسان چې د عالم سره بغض ساتي او فتوا د فتاوا عالمګری نه وي کم انسان چې د عالم سره بغض ساتي وای زه قسم خورم چې دی په قبر کې سم لوا زه رشید احمد گنگوهی گواہی ورکوم دی په قبر کې سم لوا او د عالم سره بغض او په دې حالت کې وفات شو زه رشید احمد گنگوهی قسم خورم قسم دې چې د مخ په د قبلې نه په لحد کې وړي زما محترم یاد ساته ګورې ښه چې انسان ایمان نشي وړی فتاوا عالمګیریه وایي چې فتاوا هندیه باندې نومیږي علماو ته پته ده وایي من ابغض عالما بغیر سبب ظاهر دا د 500 علماو دا د 500 علماو متفقه فتوا ده زما محترم د 500 علماو متفقه فتوا ده د 500 علماء یو عالم نه دو عالمان نه سنه 1500 علماء د هغه متفقه دا فتوا ده چې من ابغض عالما بغیر سبب ظاهر چا چې د یو عالم سره په زړه کې بغض اوساته بغیر د ظاهري سبب نه خیف علیه الكفر د دې په خپل ایمان او یریږي دنه ایمان زی زما محترم لا دې موږ ساتي د وجه نه نبی رسول الله مبارک فرمایي چې د عالمانو سره ګویا کنه ته د عالمانو سره نور هیڅ نشي کولی کنه هیڅ هم نشي کولی خدمت هیڅ نه ولا ګویا دغه وګرځه سامع وګرځه علماونه اور سره نور خو اسم عمل نه کوي ما ته پته د عمل ته نه کوي دلته وره په جمعات کې او بار اوس بیا آرامي ته نه کوي مړه دا خو ته پته ده کنه عمل خو ته نه کې زموستا عمل صرف اور صرف بار بار په جمعو کې هم چې د جمعه د پورې محدود دي جمعات کې ورم او چې بار اوزم ټول وای په ایمان وای قسم دې چې د جمعات نه اوزه تاسو نه خبره ایر نشي تاسو زندګۍ کې دا کومه خبره چې په منبر تاسو ته کېږي د محمد رسول الله اقوال قرآن تاسو ته ذکر کېږي آیا دا قرآن چې تاسو په جمعات کې وره بار تاسو نه تاسو کوم قسم دې دا تاسو په زندګۍ کې ستا کنه تا چاته یو فیصله په خاندان کې د قرآن د دین موافق شوې ده ته سوچ وکړه کنه
ستا واده د شریعت نه خلاف دی زما محترمو، د دین نه خلاف دی زما محترمو، ستا نکاح د دین نه خلاف ده، ستا ټول معاملات او معاشرات د دین نه خلاف دي زما محترمو. او بیا چغې وې یاره چې ذلیله شومه زه هم ذلیله کېږې به نه، ستا ټول معاملات د قرآن خلاف دي زما محترمو. ته به ذلیله کېږې نه؟ تا کومه فیصله په خپل خاندان کې د قرآن موافق کړې ده؟ تا کومه فیصله د عالم په مشوره باندې کړې ده؟ تا الله سره مشوره کړې ده چې په استخاره باندې نومېږي، استخاره یې چېرته کړې ده؟ دا د بزرګانو طریقه ده زما محترم. دې د وجې نه خبره کوم، نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ولا تکن خامسا، ولا تکن خامسا، پنځم مه جوړېږه. او پنځم څه دی؟ نبي علیه السلام مبارک فرمایي مبغض د دې علماو مه جوړېږه، علماو پسې مبغض مه جوړېږه. وایي ګویا خیرې کړي دي نبي علیه السلام. عام انسان موږ د بزرګانو د لیونو د خیرونه بار یریږو که نه؟ بابو راته جي خیرې ونه کړي، هلکه بابو مه تنګوې، خیرې راته ونه کړي، راشه د محمد رسول الله خیرې ویمه. نبي علیه السلام مبارک فرمایي ولا تكن خامسا فتهلك، وي د دې علماو زما د وارثینو مبغض مو جوړېږه، فتهلك کني الله به د هلاک کی زما محترم. دا د هلاکت زه یو جمله ویم خپل طرف نه، خپل ذهن نه یو جمله ویم. په دنیا کې دا ما ولیدل چې کوم انسان ته الله په قهر شي هغه د علماو سره په جنګ واچي، ده ته الله په قهر وي. بیا دا خبره یاد ساته چې الله ورته په قهر او په عذاب شي، د علماو سره مبغض وګرځي، بس دا دته د الله عذاب متوجه شي. په ظاهر خو استاد یې زه تابعدار یم جي، استاد یې زه غلام یم جي، زه وایم ستا د غلامۍ ما ته پته ده، زه پوهېږم په دې خبرو، ما د پټکې ما ته د محمد رسول الله دا تاج اصل نه دی په سر چې ته په ظاهر وایې جي تابعدار یم او زړه دې د بغض د منافقت نه ډک دی. په دې موږ پوهېږو، علما پرې پوهېږي، علما دومره سادهګان نه دي. او زه د هغې مثال ویم چې یو ډاکټر ته د مور په ګېډه کې د رحم کې پته لګي چې دا هلک دی که جینۍ ده. زه ویم یو عالم ته ستا د سینې او د زړه پته نه لګي چې ته ما سره مخلص یې او که مبغض یې. یو عالم ته څنګه پته نه لګېږي زما محترم؟ نو خبره دې پورې کوم بجای د دې او د علم په فضیلت باندې ما تاسو ته خبره کوم. تاسو امام فخر الدین رازي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې یو خبره لیکلې ده. امام فخر الدین رازي رحمت الله علیه فرمایي وی سلیمان علیه السلام په لاره روانو لښکر سره، توجه کوئ زما محترمو، سلیمان علیه السلام لښکر سره روانو په لاره باندې چې ویې کتل دا میږي خو پېژنې که نه؟ په دا ځمکه چې ګرځي میږي چوینټي چې ورته وایي په اردو کې، میږي روانو. یو میږي پکې اواز وکړ چې دننه شئ د سلیمان علیه السلام لښکر به تاسو په ناپوهیتیا کې چېرته د خپو لاندې کړي. جملې ته توجه کوو زما محترمو. د سلیمان علیه السلام لښکر به په ناپوهیتیا کې چېرته په تاسو خپې کېږدي سورو ته دننه شئ، نو هغه اواز الله تبارک وتعالی د سلیمان علیه السلام غوږونو ته ورسو. نو قرآن کې الله تذکره کړې ده فتبسم ضاحکا من قولها. قرآن کې الله فرمایي نو د هغې میږي په اواز باندې سلیمان علیه السلام مسکی شه. فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیه السلام مسکی شه چې میږي دا خبره وکړه چېرته په ناخطایۍ کې هسې نه چې د سلیمان علیه السلام لښکر تاسو د خپو لاندې نه کړي. امام فخر الدین رازي رحمت الله علیه لاندې نکته لیکلې ده، هغه وایي زه نکته لیکم د علم په فضیلت باندې چې د میږي ته هم دومره علم و دومره پته وه چې یو پیغمبر په خطایۍ کې څوک نه قتل کوي، او که قتل هم شي او مړ هم شي دا په ناخطایۍ کې دا علم د میږي ته راغی. د دې علم د وجې نه په دې میږي باندې الله تبارک وتعالی په ټول قرآن کې سورې نمل صورت مقرر کړ. ټول څوک سره سبحان الله ووایي. دا علم په فضیلت باندې ته به وګورې سوره یونس قرآن کې شته، سوره آل عمران قرآن کې شته، سوره یوسف قرآن کې شته، سوره نساء قرآن کې شته، سوره بقره قرآن کې ده. نو دغه رنګې سوره نمل د منګي صورت هم په ټول قرآن کې راغلی. دا د علم فضیلت دی زما محترم. نو چې میږي سره دومره علم راغی ورته پته ولګېده او احترام ورته د پیغمبر راغی، نو قرآن یې تذکره وکړه که نه؟ یو تا نه تپوس کوم ته خو په اشرف المخلوقات کې را دی. نو ګوره که وس نه کېږي نو خبرې ورپسې مه کوه، او دا ستا دپاره د هلاکت لوی سبب دی. او دا علما چې ناست دي زما محترمو قسم دی دا هېڅ ته نه. زه اکثر چې ختم القرآن پروګرامونو لاړ شم زه اکثر په هغه مجلس کې چې دا علما ناست دي ستا بچو ته قسم دی د خپلو بچو فکر ورته نشته. بچي یې په کور کې نار ناست دي، د بچو یې بوټان دي، د بچو یې کپړې شنې دي، لیکن ستا د بچو ورسره فکر دی. قال الله قال رسول قرآن الله ستا بچي ته ښیي که نه؟ او ته 100 روپۍ مولوي صاحب له ورکې، 100 روپۍ مولوي صاحب له ورکې، او بیا په کلو کې
اعلانونه کې چې استاد جنا معاوضه ورکوم پیسې ورکوم د ما محترمو دا ډیره د شرم خبره ده ستا بچی چې سکول ته ځي اورینټ اف جی سکول کې داخل کو دا هغه 4000 روپے مهینه ته ورکې استاد له 100 روپے ورکې ستا ایمان کې بیا جذبه او جوش پیدا شي چې استاد له پیسې ورکوم ډیره د شرم او د لعنت خبره ده قسم دې دا علما چې د خپل بچو بجای استاد بچو وسره فکر دي استاد بچو د مستقبل وسره فکر دي استاد بچو د آخرت وسره فکر دي استاد آخرت وسره فکر دي استاد سره او د الله سره د رابطه وسره فکر دي زما محترمو او زرا پاسم په فیسبوکونو باندې او په دا سوشل میډیا باندې علماء پسې غافم ته دا تصور وکړه چې د خپل لیډر سره ته د خپل عادي او عالم موازنه کې زه اکثر خبره کوم چې وګوره لیډر دې په سنت او برابر دی کنه وګوره عالم په مخ باندې د محمد رسول الله ګیره ده وګوره ستاسو لیډر په سر باندې څه په سر کړی دی کنه د دې عالم په سر باندې د محمد رسول الله تاج په سر دی وګوره ستاسو لیډر د حکمرانۍ په تخت باندې ناشته او دا عالم د محمد رسول الله په محراب او منبر باندې ولاړ دی وګوره ستاسو عالم چې د ستاسو لیډر د پسینه کې د قران آیات ست کنه په دین باندې برابر دی کنه په دین باندې پويږي کنه په قران باندې پويږي کنه او دا کوم عالم چې په ستا کنزل ولیکل د پسینه کې قران حفظ دی احادیث حفظ دی د محمد رسول الله د محفوظ کړل د ما محترم بیا وګوره قسم او مال شرم پکار دی ډیر شرم پکار دی که نور څه نشم کوله نو خبره خو پسې نه کوم کنه او دا خبره کول په عالم پسې دا خبره کول په عالم پسې یاد ساته دا د ایمان د تلو خطر ده الله دې مونږه د علماء سره جوړ کی او الله دې مونږ د علماء لمنو کې الله دې مونږ د علماء د تاجونو او د لمنو لاندې د سوري لاندې زیرا کې الله دې مونږ د علماء سره وابسته کې ټول وي امين ان شاء الله الرحمن ټول به د علماء سره وابسته کېږي کنه ان شاء الله بجای د دې چیرې د سره د ما د اخرت فکر دی ټول به ان شاء الله علماء او بل خبر کوم په اړه کې داسې خلک مشته چې د بغض د وجنه قسم دې ته پته چې دا د ایمان دی داسې به ته بد ګوري داسې برته ګوري خو سلام هم د سره نه کوي دلته موږ سره خوا کې ګاون کړي په دې جومات کې نو مې نالم دا ولې لکه ما ستاسو څه دا کړی دلته ته منځونه کوم ځکه ته مال سره کې مړه ته مال چته یو پیر چیرې وړې چې ته ما ته داسې بد ګوري زموږ ستا چې ته دشمنی ده دا د سره کوم چې الله سره مې پرابطه پکړي چې ته ځان له مسکه د هغه څومره اجر دی او ته دلته په دا محراب کې عالم د محمد رسول الله وارث پسې ولاړې نو وایه په دا مسکه څومره تقویت دی ما دا وکړه چې د الله سره مې پرابطه کړي ته ما ته ځکه بد ګورې نو التجا ده عاجزانه التجا ده چې د علماو سره جوړو شي د علماو سره محبین جوړ شي مبغضین مو جوړېږي ورنه د علماو سره مبغضین قسم دې اخیره جمله وایه چې ته د چا اولاد سره مبغض وګرځې د اولاد د محمد رسول الله اولاد دی وایه د قیامت پر د محمد رسول الله د شفاعت لاندې څنګه ودرېږي ته به محمد رسول الله ته د خپل ګناهګار او پلید مخ څنګه ښکارې چې د دا مخ باندې او په دا خوله باندې تا ټول عمر علماو د محمد رسول الله په اولاد پسې خبرې کړې دي وایه او پلار او چې امام الانبیا دی هغه ته به د قیامت پر ورځ باندې خپل مخ څنګه ښکاره کړي الله دې موږ د علماو سره جوړو کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب या हबीब सलाम अलैका सलाम